ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام کې یو ورور سوال کړی تپوس یې کړی دی او دام داس یو سوال دی چې عام طور باندې زمونږ استادو په معاشره کې دا صورتحال ډیر راپېښي. سوال یې دا کړی دی وی چې زما کور والا ده، زما ښځه ده کور والا ده، زما په کور کې زما والده صاحبه ده او چې ما ته پته ده، ما ته ثابته ده په ویلو باندې نه، ما زه ګورم وی چې ما ته ثابته ده چې زما والده صاحبه زما کور والا سره ډیر ظلم کا. دا بعضې خواښې زما ډیر په معذرت باندې دا خبره کړمه چې بعضې ننګورانو ته ډیر په کم نظر باندې ګوري او بعضې داسې ننګورانې به هم وي د بچي ښځې چې هغه خواښې ته ډېر په کم نظر باندې ګوري. دا یاد لرئ چې څو پورې خواښې خپلې انګور ته لور په نظر باندې نه کتلی او لور خپلې خواښې ته د مور په نظر باندې نه کتلی، هغې پورې دوی دواړه د خپلو حقوقو خیال نشي ساتلی، یعنې په کور کې خوشګوار ماحول نشي جوړېدی. نو دغه صاحب سوال کا چې ما والده صاحب زما په کور والا باندې ډېر ظلم کا، زیاتی ورسره کا، زه ګورم زه منم نه، یعنی یو قسم یو ترتیب مې روان کړی کور کې ماحول برابروم، خو ما ته پته ده چې ډېر زیات ظلم ورسره کوي زما کور والا سره، وهل دي ټکول دي، هغې ته بلا وجه بدې ردې دي. نو په شریعت کې خو دا تپوس کوي چې د مور ډېر زیات احترام دی. آیا په دې وخت کې زه د مور خبره ومنم که نه، د مور اطاعت وکم که نه، مور ته زه څه خبرې کولی شم که نه شم کولی؟ دا ډېر اهم سوال دی. نو دغې رور دپاره زما د په سوال کې جواب دا دی چې دا یاد لره چې څنګه حقوق دا د مور دی، هغسې څه بعضې حقوق چې کوم دي هغه د سړي د کور والا د ښځې هم څه حقوق دي او شریعت هېڅکله داسې دا شی نه خوښوي چې د مور حقوق ته په خپل ځای باندې پوره شي خو د ښځې حقوق د فوت شي، هغه د نه پوره کېږي. د خواښې حقوق د پوره شي، د انګور حقوق د نه پوره کېږي، د انګور حقوق د پوره شي، د خواښې حقوق د نه پوره کېږي. یا زوی ده د ښځې حقوق پوره کوي، د مور حقوق د نه پوره کوي، یا د مور حقوق پوره کوي، د ښځې حقوق. شریعت داسې نه کړي، شریعت هر چا له خپل حقوق ورکړي دي. نو ټول اول خبره دا ده چې شریعت کې دا حکم دی، دا جواب دی چې دغه صاحب چې کومه والده ده هغې دپاره بالکل حرام دی چې د دغه زوی بچي زنا کور والا سره څه وکړه، زیاتی ورسره وکړه. زیاتی هم حرام دی، دا ظلم دی. او الظلم ظلمات یوم القیامه، نبی علیہ السلام فرمایي په دنیا کې ظلم دا د قیامت ورځې تیری دی. څومره چې دلته ظلم زیاتی هلته به په قبر کې د ستا تیارې زیاتی، په ورځ د قیامت باندې به ستا تیارې زیاتی. نو بالکل خواښې دپاره دا جایز نه ده شریعت کې چې هغه انګور سره زیاتی وکړه، ظلم ورسره وکړه. نو په دې وخت کې دغه کس دپاره بچي دپاره شریعت کې دا شریعت په روح سره دا سوال دغه سوال جواب دا دی چې خپله مور ده خیر دی، هغې ته بدې ردې ویل مور ته نوي جایز، هغې وال ټکول د مور نوي جایز. په شریعت په طریقه باندې دا هغه پوی که نصیحت ورته وکړه، نصیحت ورته کولی شي، نصیحت ته ورته وکړه، یو عالم دین سره د کینی د ښځې حقوق د زده کړه، ښځې حقوق ده دغې مور ته بیان کړه چې د ښځې هم څه حقوق دي، دام د چا بچی ده، د چا خور ده، د چا لور ده، د چا څه ده، دام څوک ده، دام زنانه ده. لکه ته چې څنګه په خپله باندې د چا خور، د چا مور، د چا لوري، نو په ښه طریقه باندې چې ډایلاګ په طریقه باندې، بحث په طریقه باندې دا هغه د ښځې حقوق ورته بیان کا. دومره پورې دا بچی کولی شي چې په ښه طریقه باندې دا هغه پوهې که مور چې دا زما ښځه د دې سره ظلم زیاتی مه کوه. شریعت کې بالکل دا خواښې دپاره حرام او ناروا او ناجایز دی. که بیا هم نه سمیږي نو ښه طریقه یې دا ده چې دا خپله ښځه ځان له په کور کې واوسي، د مور نه علاوه یا په بل کور کې واوسي که د هغې وس وي. او که بدي خبره باندې مثال کې طور په مور تر خفه کېږي نو دا مور خفګان دا په خپل ځای باندې صحیح نه دی، ځکه چې مور به یا د کور والا سره ښه سلوک کوي او که ښه سلوک نه کوي بیا به خامخا زوی نه بېادبي کېږي، هم ناروا ده. نو بس ښه طریقه دا ده چې بیا خپله کور والا د مور نه علاوه په یو ځای کې واوسئ، که د وس دسکي او که وس دسکي نه د دغې هلک په مور باندې دا لازم ده چې هغې بچي سره هغه بچي کور والا سره ظلم زیاتی دي نه اجتناب وکړه. دا حرام دي، دا ناجایز دي، دا ظلم دی، د دې په آخرت کې ډېر وبال دی. خدای پاک جل جلاله دا کوم سوالات موږ نه په دغه پروګرام کې وشو دا د الله جل جلاله دا کاوش ته زموږ استاسو الله قبول کا او نورم ان شاء الله تعالی وقتاً فوقتاً داسې سوالات د تاسو راځي، دا غي جوابات به د شریعت پر رڼا کې ان شاء الله تعالی ملاويږي. دا ټول سوالات شیر کړئ چې تاسو شیر په ذریعہ باندې دا پیغام د سوال جواب خلکو ته ورسي. موږ تم دعاګانې کړئ، خپل ځان خیال هم ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.